فیصله کړې ده. دعا کوم چې الله رب العالمین د شرکت د جماعت دپاره د ترقۍ باعث وګرځوي او الله رب العالمین دې د راتلل او زموږ ټولو لپاره د استقامت ذریعه وګرځوي. یقینا په موجوده حالاتو کې د جمعیت علماء اسلام سره ملګرتیا د یو ډېره غټه فیصله چې دوی وکړه. الله دې د دوی په ژوند کې، د دوی په کور کې، د دوی په بچو کې برکتونه واچوي. زما قدرمندو او عزتمندو، جمعیت علماء اسلام یو مذهبي او سیاسي جماعت دی او جمعیت علماء اسلام د ډېر وخت نه په دې ملک کې سیاسي هلې ځلې کوي. مختلف مشکلات په دې سفر کې مختلف مسائل راضی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تر اوسه پورې د جمعیت علماء اسلام په بیانیه کې، په موقف کې کله هم تبدیلی نه ده راغلی او جمعیت علماء اسلام همیشه دپاره د خپلو اغراض و مقاصدو مطابق، د خپل منشور مطابق کوشش او محنت کړی دی. بعضې خلک موږ نه تپوس کوي چې یاره د جمعیت علماء اسلام دومره محنت باوجود په دې ملک کې خو اسلام رانغی او د دوی دعوه دا ده چې موږ به اسلام راولو. یو ځل یو مولوي صاحب وی تاسو وی دا جمعیت علماء اسلام بس ختم کوي، تحلیل یې کوي، څه ضرورت دی چې لا تاسو لګیا یې نه راځي په دې ملک کې اسلام چې هر څونه محنت وکړئ. ما هغه مولوي صاحب ته ویم ته په غلط فهمۍ کې که ستا مونږ متعلق دا خیال چې مونږ دا ژوند دې دپاره تېرو چې مونږ به جمعیت علماء اسلام یا په دې ملک کې اسلامي نظام راولو. د اسلامي نظام دپاره منډه، محنت، کوشش دا زموږ ذمهداري ده. راځي په ملک کې اسلام او که نه راځي دا زموږ ذمهواري نه ده، دا د الله کار دی. مونږ به خپله منډه وو او ما که داسې خبره وي نو دا تبلیغي جماعت خو ډېر وخت نه لګیا دی تبلیغ کوي، نو دا ټول خلک مسلمانان شو، ټولو عملونه مکمل شو، ټول په دین باندې 15 وخت لمونځ کوي او روژې نیسي او ټول خلک برابر دي. او که دا ټول نه وي برابر بیا پکار دی چې سړی تبلیغ هم بند کړي. او که داسې خبره وي نو دا ټول خلک ملایان شو، دا مدرسې چې موږ جوړې کړي دي او طالبانو ته قرآن او حدیث او درس او فقه مسائل ښیو، نو دا ټول خلک خو نه شو ملایان، بیا خو پکار دی سړی دا مدرسې هم بندې کړي. دا خانقاهګانې چې دا الله الله کوي او بیتونه دي او ذکرونه دي او نو که دا ټول خلک د دوی اصلاح شوي بیا خو ټیک ته، او که نه یې شوي لا اوسه هم خلک شته، نو بیا خو پکار دی چې موږ دا خانقاهګانې هم ټولې بندې کړو. گزارش دا دی چې جمعیت علماء اسلام باندې خپل محنت کول دي او انشاءالله موږ والد صاحب به یو مثال ورکوو. یو زمون مشر و عالم و هغه هم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی. هغه مفتي صاحب زمون بلوچستان ته راغلی نو ما ورسره دوره وم، په دورې کې ورسره شریک وم. نو ماخوستنې چې جلسې نه فارغ شو دې چمن طرف ته، نو مولوي صاحب دې کټ کې والد صاحب داسې ډډه والې او سترګې یې پټې وې، ما ورله خپې چاپې کولې.
نو ما ته روغونې تپوس وکړو چې مفتي صاحب په دې ملک کې به اسلام راشي وی دا سترګې پټې وي دا سر یې داسې وړه کړو ما ته بیا تپوس وکړو چې حضرت په دې ملک کې به اسلام راشي وی د بیا سر وړه په درېیم ځل مې چې تپوس ته وکړو نو وی کټ کې کېناستو ما ته وایي چې نه 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 نو ما چې خپې چاپې کولې مې ورته پرېښودې ما ته چې موږ دې بیا په څه بلا اخته کړي زنده باد او مرد آباد او دا جلسې او جلوسونه او دا پروګرامونه ته به مونږ سره کې چې ته به کور کې بچو سره ناستو خپل بچي به مو زه څه کاروبار به مو کوو څه بچو ته به مو څه ګټل په مونږ د هغه هم بند کړي دي او دا جیلونه او دا تکلیفونه او دا جلسې او دا پروګرامونه نو چې نه راځي نو سره دې په مونږ پسې راغښتې ده وی مفتي صاحب وخندل او ما ته وایي چې کښېنه وی چې کله د ابراهیم علیه السلام یې اور ته اچو نو هغه اور دومره تیز و چې مرغۍ به له پاسه پې نه شوی وختیا به کباب کېده راغورځېده به دومره تای و او ډېر لرې پورې د هغې تاو تو مرغان او دا څیزونه به دا حضرت موسی علیه السلام یې په منجیب کې بند کړی و هغې کې ور ویشتی و د لرې نه نږدې د اور د څوک نه شو ورتلی په دې کې یو مرغۍ و داسې وړه غوندې مرغۍ ده هغې خلک ورته تیلتکه وایي پته نه تاسو به ورته څه وایي توره مرغۍ دا لکۍ داسې پرېکه غوندې وي نو وی دا مرغۍ د ډېر لرې نه سمندر نه دریاب نه چېرته اوبه راوړي په مخوکه کې او د ډېر لرې نه یې ورپوکي د هغې مرغۍ ته چا وایي چې ستا په دې یو ساس کې اوبو باندې دا اور مري څه دماغ دې خراب شوي چې ځې او راځې او ځې او راځې او بل کار دې نشته نو هغې مرغۍ ورته وایي چې ما په دې کار نشته چې موسی علیه السلام بچ کېږي او که مري او که سوځي او که نه سوځي که په ورځې د قیامت زمانه خدای پاک تپوس وکړو چې ما موسی په اور کې سوځېدو نو تا څه کړي وو نو زه به ورته وایم چې الله پاکه تا څومره طاقت راکړی او ما خپل طاقت استعمال کړی دی وی تا او ما نه که الله پاک تپوس وکړو چې په پاکستان کې اسلامي نظام دپاره تاسو څه منډه والې وه نو مونږ به ورته وایو چې خدای پاکه تا څومره طاقت راکړی دی هغه منډه مونږ او نور خو اسلام راوستول دا خو زموږ ذمواري نه ده خو د خدای پاک کار دی که راغی زه خوشحاله نو بیا مې دا خپل نه راونیوه ما ته چې بس بیا دا خپله دې خواږه چې بیا یې دغه چاپې کړم نو گزارش دا دی چې زمونږ منډه زمونږ محنت زمونږ دا سفر زمونږ دا جماعت د دې بنیادی مقصد د الله نظام نافذول دي اوس هم بعضې خلک نن سبا دا فیسبوکیان نه دي دا په فیسبوک باندې ورکي وایي اوس خو مولانا صاحب په حکومت کې دی اسلام دې راولي که نه ولې نه راوړی اسلام دا د دوی والا نوجوانان چې کوم دي نو ما ورته وایم کپتان صاحب به نارې والې چې د مدینې ریاست جوړوم نو په دا درې نیمو کالو کې خو چا ته تپوس نه وکړو چې هغه مدینې ریاست څه شو هغه اسلامي نظام څه شو دلته به ده چې کوم نظام راوسته و هغه FATF و زمونږ ملک خزانه هغه IMF ته حواله کړه نن دا خلک مونږ ته جړاګانې کوي چې د موجوده حکومت کې د تیل ګران شول ډېر زیات نو د ما قدرمندو عزتمندو د دې ټولو څیزونو معاهدې دا تیر شوي ګورنمنټ کړي دي او تحریري معاهدې منظر عام ته راغلي دي او گزارش دا دی چې مولانا صاحب له تاسې ورکړي څه دي 342 د قومي اسمبلۍ ممبران دي او د جمعیت علما اسلام ممبران څونه دي پکې 15 نو 15 ممبرانو باندې دا نظام بدلیږي خو د ما قدرمندو عزتمندو دا خلک اسې غولی چې مونږ خو لکه مظلومان یو مونږ که دا یو کال دپاره هم دا ملک د دې خلکو نه
د اپوزیشن جماعتونو یا د جمعیت علماء اسلام قیادت په مهنت باندې مونږ ته خلاص کړی نه وی نو د ما قدرمندو عزتمندو دا تیل به بیا هم ګرانېدل دا مهنګایي به بیا هم راتله او دا مشکلات را روان وو مونږ خو د الله شکر ادا کوو چې په دغسې مشکلات شي داسې مهنګایي او داسې مشکل راشي نو په داسې مشکلاتو کې قومونه جدا شي ملکونه جدا شي تقسیم راشي په خلکو کې الحمدلله ثم الحمدلله چې د جمعیت علماء اسلام کاوشونو د وجې نه د هغې د محنت د وجې نه الحمدلله ثم الحمدلله نن لا ملک هم په ځای دی صوبې هم په ځای دي او الحمدلله دا قوم هم په ځای دی او عام مسلمان عام د دې ملک کس په دې پوهیږي چې حقیقت دا نه دی چې دا کم نن سبا په دا فیسبوک باندې او په دې چغو چغارو باندې وایي چې د ما قدرمندو عزتمندو تېرې میاشتې کې 21 تاریخ ته موږ په پېښور کې یو بین الاقوامي او فقید المثال کانفرنس وکړو تاسو ټولو لیدلی وي د هغې نتیجه دا راووته چې ده به نارې چورې والې چې زه اسلام آباد ته راځم او هلته به 20 لاک خلک ما سره راځي نو 20 لاک خو پرېږده 20,000 یې نه شوی پوره کولی په هغه ورځ او نن هم په سنټ کې یو د دوی ممبر و هغه وی تاسو 6 میلیون مارچونه که دا 6 مارچونه کړي دي یو 2 پیپل والو کړي دي یو مسلم لیگ والو کړی دی او 3 چې کوم دی ویدل 14 ورځې ناسو نو ما ورته ویل 14 ورځې ناسو موږ مارچونه کړي دي او چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغې اعلان دا و چې موږ جمهوري خلکو دا زموږ حق دی نو موږ دا کوو او مې تا چې کله دا مارچ کوو نو تا شیخ رشید به دا وینا کوله او ده به هم دا وینا کوله چې دا به ډېر خوني مارچ وي او د اسلام آباد نه واخله د پېښور نه واخله اسلام آباده پورې د روډ په غاړه چې څومره بوټي وو ټول سوځولي دي که اوس په دې موټروې ځئ نو لږ یې وګورئ او بیا وزیر اعلی صاحب اوس دمکی م ورکوي چې زه به د فورس سره په اسلام آباد طرف ځمه ته تش راشه بیا تکړه یې دا سپین چرګ مونږ ته معلوم دی نو د ما قدرمندو عزتمندو د دوی هغه سیاسي نارې کې هغه قوت پاتې نه شو لہذا سیاسی توګه باندې جمعیت علماء اسلام داسې کردار ادا کړی دی چې نن د عمران خان سره د هغه ټوله طبقه هغه یې ډیته کړې ده ماشاءالله نو د ما خطرمندو عزتمندو اعتماد ساتئ جمعیت علماء اسلام یو نظریاتی جماعت دی او جمعیت علماء اسلام داسې کچه سیاست نه کوي د کنزلو سیاست نه کوي جمعیت علماء اسلام یو بوقاره جماعت دی بوقاره ژوند یې تیر کړی دی او انشاءالله دا ملک د دې تحفظ د دې مستقبل محفوظ کول او د دې قوم مستقبل محفوظ کول دا د جمعیت علماء اسلام ذمہ داری ده او انشاءالله چې د علاقې داسې ناموره خلک داسې تکړه خلک دا راځي او جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کوي دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده او انشاءالله تعالی د دوی د راتلو سره به جمعیت علماء اسلام نور مستحکم کیږي او راتلونکي دور کې به انشاءالله جمعیت علماء اسلام هغه قوت رارهی چې په دې ملک کې به حقیقي معنو کې د مدینه منورې هغه نظام راولي زه آخر کې یو ځل بیا د حاجي اختر ګل ممبر